أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نننی درس کې به انشاءالله العزیز سورة اعراف پارہ نمبر 9 رکو نمبر 15 آیات نمبر 127 28 29 درې آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. څنګه چې دینه مخکې نو هغه تیر شولو چې کله نو هغه موسی علیه السلام د هغوی مقابله د ساحرانو سره وشوله. الله جل جلاله حضرت موسی علیه السلام له نو هغه براءت ورکړلو، ګټه او کامیابي وله ورکړله. نو ساحران پوه شول چې دا من جانب الله دی، د الله رسول دی، د الله پیغمبر دی. نو د هغوی ایمان راوړو. نو چې کله ایمان راوړلو نو فرعون بیا دمکی ورکړله. دغه وخت کې څنګه چې پرون مونږ ویلي ولو تقریبا 6 لاکه کسان وسره نور مسلمانان شو. نو بیا دغه ټولو نه په یو ځای انتقام دی له سزا ورکول دا هم د فرعون په بس کې نه وه. حضرات لیکلی دي وایي چې کم غټ غټ مشران یو نو هغه ساحرانو کې هغه غټ غټ مشران هغه صرف نو هغه شهیدان کړلو او د هغې نه ما سوا نو هغه نور کسان هغه شهیدان نو هغه نه شولو او یا کسان صرف وشول دا یو نه ما سوا باقی کسان نو هغه پاتې شولو. نو کله چې دغه باقی کسان دا پاتې شول نو موسی علیه السلام او د هغوی ملګري لاړل. نو چې کله موسی علیه السلام او د هغوی ملګري لاړلو نو بیا د دغې سردارانو فرعون ته چې نو هغه دا وویلو اتذر موسی و قومه لیفسدوا، تاسو چې نو هغه پرېږدئ موسی علیه السلام او د هغه قوم لیفسدوا فی الارض چې دوی فساد وکړي په ځمکه کې. و څنګه فساد چې نو هغه وکړي یعنې ستا حکم نه منې، ستا د حکم چې نو هغه مخالفت کوي. نو دوی په دې طریقې باندې نو هغه فساد کوي. نو اصل په کار خدا و چې موسی علیه السلام او د هغه قوم نه چې نو هغه انتقام اخیستلی شي. ویذرک و آلهتک چې هغه پرېږدي تا لره او ستا معبودان لره. اوس دې ځای کې چې نو هغه لیکلی دي وایي چې نو هغه د فرعون د ده چې نو هغه خو په خپله وی انا ربکم الاعلی. نو بیا څنګه دلته معنی راځي ویذرک و آلهتک. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي چې د دغې فرعون د به په خپله چې نو هغه د غوا عبادت کو او وایي په کوم ځای کې به چې د داسې ښکلې غوا ولیدله نو خلکو ته به یې وی تاسو د دې غوا چې نو هغه عبادت کوئ. نو ځکه وی ویذرک و آلهتک. دویم چې نو هغه تفسیر دا ذکر کړی تفسیر خازن کې معرف هم د هغې حواله ورکړله. تفسیر خازن وایي چې نو هغه د فرعون خپل مجسمې جوړې کړې نو نور خلکو له به یې د هغې بتان دا جوړ کړي ول تاسو به د دې عبادت کوئ او ځان ته به وی انا ربکم الاعلی، زه ستاسو د ټولو چې نو هغه لوی خدای بیا د دې بتانو هم زه یم. او دویم تفسیر و آلهتک چې نو هغه که فرعون ځان ته اعلی وي نو بیا څنګه وي ویذرک و آلهتک. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، حضرت ضحاک رحمه الله دی حضرات چې نو هغې معنی کوي چې آلیه کې دغه نو د دې الف زیر دی و الهتک. نو بیا یې معنی چې نو هغه دا شوله چې ستا د طریقې ستا د عبادت دی تا او ستا عبادت چې نو هغه پرېږدي. نو چې کله تا او ستا عبادت پرېږدي نو په کار تا و چې تا دا کسان قتل کړی
قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم. تفسیر چینو توضیح القرآن کې لیکلی دی وایي چې نو هغه په دغه وخت کې دوی نو هغه د کسان قتل کړي نو خو چې کله موسی علیه السلام او د دغه مسلمانانو د تلو نه وروستو دوی خپله کې مشوره وکړله نو فرعون وی چې موږ به په حق حکم دوباره لاګو کوو کم حکم چې مونږه د دې نه مخکې چې نو هغه لاګو کړو چې کم وخت کې موسی علیه السلام پیدا شوی نو چې د دې الکان به وژنو او جنکۍ چې نو هغه به پرېږدو دوباره چې نو هغه قانون بیا پاس شولو خو دغه کې لیکلی دی چې دغه قانون بیا چې نو هغه سر ته نه ورسېدلی د دغې د نفاذ نه مخکې په بحر قلزم باندې الله رب العزت چې نو هغه دوی تباه کړل دوباره چې نو هغه شانتي ونه شوله سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون او بشک من په دوی باندې چې نو هغه غالب یو قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا نو دغه خبر بیا بنی اسرائیل ته ورسېدو چې فرعون او دغه کسانو دوباره بیا هغه قانون پاس کړلو نو دا غوی رال حضرت موسی علیه السلام ته وی وس بسکیږي دا خو دوباره چې نو هغه شانتي دینه مخکې هم مونږ دغه ستړي لیدلی وس دوباره بر سره بیا هغه شانتي کیږي موسی علیه السلام ورته تاسو د دوه نسخې چې نو هغه استعمال کوي الله رب العزت بس تاسو حامی او کافی چې نو هغه بشي یو دا چې نو استعین بالله تاسو د الله مدد طلب کوي مخلوق پسې مګرځي مدد چې نو هغه صرف یو د الله نه غواړي د الله د ذات نه ما سوا چې نو هغه د بل چا مدد دا مغواړي الله کې صرف تاسو په خپل وړه کې صرف او صرف د الله لوهي چې نو هغه کینوي واسبروا او دویم دا چې صبر کوئ نو که په بعض وخت کې تاسو ته یو مصیبت او تکلیف هم راشي نو د دغه مصیبت او تکلیف په دغه وخت کې نو هغه صبر کوئ ثابت قدم چې نو هغه اوسېږئ ان الارض لله یورثها من یشاء د ځمکه د الله ده د الله چې نو چاله غواړي د خپل ځمکې چې نو هغه وارثان جوړي من عباده د خپل بندگان نه والعاقبۃ للمتقین دا یا ساتي چې د انجام په اعتبار سره کامیابی چې نو دا به د متقیان لپاره متقیان نه چې نو هغه څوک کامیاب کېدلی نشي آیت نمبر 129 کې هم دغه خبره ده قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا لکه څنګه چې مخکې تیر شي ول شروع کې نجومیانو چې نو هغه فرعون ته وی ستا په بادشاهت کې به یو داسې الګ بن اسرائیل کې پیدا کېږي 3 کال کې دنه چې هغه الګ پیدایش سره ستا ملکیت او ستا بادشاهت چې نو هغه به ختمېږي نو د بیا هغه حکم جاری کړلو تفسیر عزیزه کې شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمه الله هغه خپل تفسیر عزیزه کې نو هغه لیکلی دی وایي چې 12000 ماشومان چې نو هغه دوی د قشانت ذبح کړلو او دا غینه علاوه 90000 ماشومانان چې دا غوی به نو زیږیدلو ټیم نږدې یعنی حمل چې نو دا غي ضایع کړلو دا او د فرعون چې د ټولو نه وړاندې د خزو پولیس د خزو پوج د چې نو هغه ایجاد کړو د دغه مهم د پاره چې نو هغه د پوج کو پولیس چې نو هغه خزو پولیسانه نه پولیس خزې چې نو هغه د فرعون راو باسلوي دی چې نو هغه ته چې نو د کړولو نو زکه دوی ورته وی اوزینا من قبل ان تاتینا دوی نه لا نه راغلی او مونږ ته دغه ایزار رسیدا نو په هغه وخت کې مونږ په دې وجه باندې برداشت کولای شو چې زه داسې یو پیغمبر به الله پاک په مونږ کې پیدا کی چې د هغوی په برکت سره به مونږ د دې مصیبتونو او تکلیفونو نه خلاص شو نو اوس خو تاسو پیدا شولی دنیا ته رالی الله د نبوت راکو نو دغه د الله هغه مدد او وعده به کله چې نو هغه به راځي چې موږ د دې نه خلاص شو ومن بعد ما جئتنا ستاسو راتلونه وروسته مکه شانتي دي قال عصى ربكم ان يهلك عدوكم موسی علیه السلام ورلته نو هغه تسلی ورکړله ځکه پیغمبر چې نو هغه شفیق هم ډیر زیات وي او د پیغمبر ایمان کامل ایمان وي نو ځکه ورته موسی علیه السلام نږدې ده چې الله به ستاسو دشمن هلاک کړي ویستخلفکم فی الارض او الله پاک به تاسو په ځمکه کې جانشین خلیفه جوړ کړي دا یوازې نه خوشحالي چې سړی چې نو هغه خلیفه جوړ شو سربراه چې نو هغه جوړ شولو دا کمال نه دی کمال چې نو هغه کومه خبره ده نو دویم جمله کې الله پاک وی فینظر کیف تعملون الله چې تا کله خلیفه جوړ کی بر سر اقتدار چې نو هغه دی راولي دې ته خور سره خوشحاليږي
او ورکس وی چې بچیانو هغه د په خپل طریقې وکم الله وی اصل شي زاده فینظر کیف تعملون چې تو بر سر اقتدار بیا راشه تا ته چې نو هغه دغه منصب بیلاو شي نو چې تو به څنګه عمل کې بیا بچنه نو هغه به پته لګي کور کې پلار موجود وي نو خلک وایي چې نو هغه دای دې څه وکړل نه چې تو کله په خپل پلار شي نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې تو څنګه معامله کې هر ځای کې د قشان وړې نه واخله او د حکومتي سطح پورې د قشان دغه مسله ده اقتدار راتلل دا کامیابی نه ده په اقتدار ته نو ځان رسول دا کامیابی نه ده اقتدار ته نو هغه بیا په انصاف سره کامیاول اصل شی نو هغه د کړي نو ځکه ورته حضرت موسی علیه السلام چې الله خو به تاسو راولي خو فینظر کیف تعملون الله به ګوري چې تاسو به څنګه عمل کوئ الله رب العزت دې موږ د امتحان نو ساتي وقال الملأ او اويل سردارانو من قوم فرعون د قوم د فرعون اتذر موسی آیا پرېږ دی تاسو موسی علیه السلام او قومه او دغه قوم ليفسدوا في الارض چې فسادو کې پس مکه کې ويذرک او پرېږ دی تا و الهتک او ستا معبودان قال نو د اویل یعنی فرعون سنقتل زرد چې قتل بکومونګه ابناءهم زامن د دوی ونستحيي او پرې بدو مونګه نساءهم جنکې د دوی و انا فوقهم او بشک مونږ په دې باندې قاهرون غالب یو قال موسی نو اویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته استعینوا بالله واصبروا مدد طلب کې تاسو د الله تعالی نه او صبر کوئ ان الارض بشک ازمک لله د الله د یورثها هغه وارث جوړي د دې مېشا چاله دی او غاړي من عباده د خپل بندگانو نه والعاقبه للمتقین انجام د خاده پرهیزګارانو د پاره دی قالو دی اول اوزین تکلیف را کړی شو مونږ ته من قبل مخکې د دینه ان تاتینا چې تاسو راغلی وای و من بعد ما جئتنا او رسته د دینه چې تاسو راغلی قال نو او موسی علیہ السلام اسا ربکم امید دې چې رستاسو رب ایه لک هلاکړي عدوکم تاسو دشمن ويستخلفكم في الارض او خلیفہ جوړ کې تاسو لره پزماکه کې فینظر بیا هغه ګوره کیف تعملون چې تاسو څنګه عمل کوئ